جنې او هلک په یو ځای په یو کمره کې وجلی شوي دي. په یو چې دا ځینې دې مالک کې لکه دا جینۍ چې کومه ونه لکه دا بیماره وه او دا لکه دې ماشوم وشو بیا هغه ماشوم لکه دغه کو سیند کې یې غورځو. تاسو ته چا ووایي چې دې ورته ډېر خلکو ښودلي دي دا مړي چا کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت ضلع چارسده د پړانګو میا کورونو کې موجود یم. دلته کې جی غم شوی دی. غم څنګه شوی دی؟ د عزت په نوم باندې مرګونه شوي دي. یو هلک وجلی شوی دی، یوه جینۍ وجلی شوې ده. خو بیا د دغې هلک پلار کوم هلک چې وجلی شوی دی نو د هغه پلار یوه ډېره مختلفه کهاني مخې ته راوړه. نو دغه اصل حقیقت څه شوی دی؟ د عزت په نوم باندې مرګ دی. دغه هلک پلار بیا مختلف خبره ولیکي، دغه مختلف څه خبره کوي دغه هم ستاسو مخې ته راوړمه او بیا به زو دننه دغه هلک د مورکۍ سره به هم خبرې کوو. دا وخت ما سره د هغه هلک تره ولاړ دی چونکې والد صاحب شته دی نو او دا د هغې بل رشته دار دی. څنګه یې جي؟ طبیعت یې ښه دی؟ رپورټونه خو دا راوچلېدل چې د عزت په نوم باندې مرګ وشو که نه؟ عزت نوم داسې و چې لکه په طور بدنامه باندې یو هلک ووژلی شو، یو جینۍ ووژلی شوه. ښه دا ستا هلک چې کوم مړ دی ستا وراره دی؟ ښه د ده څومره عمر و؟ 14 کاله عمر یې دی. کچا ماشوم دی نه ده. ښه ته لږ نږدې شه ګوله. دا ماشوم دی. د ده عمر و. ښه ستا ملګری و؟ ستا نه مشر کو کشر و؟ زما نه کشر دی جي. ښه ستا نه به څومره کشر و؟ اسې ساید اورېدلي؟ جي زما نه 2 کاله کشر. 2 کاله تا نه کشر و. ته سکول وې؟ څوم کلاس کې؟ اتم کلاس کې ته سبق وې نو چې لسم ته هلک رسې نو مونږ ولې 14 کاله لیکو. ښه تقریبا دغه 14 کاله جوړېږي. ښه او دې هلک په سبق وې؟ په 5مه پورې ویلي جي. بیا یې نه وې؟ بیا پرېښه دغه پلار ورته وایي چې بس لوغری کار وکړه، غریبي را بس کار چا نه و. او دا سبق یې څونه مخکې پرېښی و؟ یاره بس څونه وخت پې کېږي؟ 2 کاله به کېږي. 2 کاله یې 2 کېږي. کاله به کېږي. 3 کاله یې کېږي. ټیک ته جي دا خبره چې لکه موږ چې ګناهګار وو موږ ته به یې ویلي څوک مشران کشران استادان څوک به یې رالېږلي وو راله چې په تاسو ځین دا شی دغه دی نو خو بیا خلک هر څه کوي که نه. ښه یو تپوس درنه بل کومه جي دا جینۍ چېرته وجلی شوې ده او هلک ستا ویم دا به یم چې دا جینۍ او هلک په یو ځای په یو کمره کې وجلی شوي دي؟ په یو کمره کې نه دي دغه زما دغه دا ستن نه ده دې ستن سه د مانځه نه ما نه راغی موږ اوس ته د خدای بانګ وایي د ګړو نه رالم د ګړو نه موږ د ګړو والا خلک وي دغه والا خلک نه یو. صحیح ده. دا بچنګ ما نه لاړو چې لمونځ کومه ده جي په دې درته د ماسپښین لمونځ؟ نه د ماښام او چې بس ما ګړن په دغه لار بوتللو دغه جومات ته لاړو لمونځ یې کړو دغه ته دې ورته ولاړو په دغه ځای کې ګیر هلک دې ځای کې ویشتو ستنې سره دغه چې راتاوېدل دغه ستنې سره. او جینۍ کوم ځای ویشتل؟ جینۍ خو کور کې ویشته بیا ورته وایي چې دا دې مه ویشته هلته رنګ یې ورته وکړه چې تا وله یو ورور ورته هلته و 2 زما د وراره ته و او یو هلک هلته هغې ته ولاړه خپلې ورورې ته واو ورته وایي چې زه ته رنګ کوم چې زه دې ولم نو تا به هغه ولې داسې کیس شوی دی. او ستاسو او د دې جینۍ د کور ترمنځ څونه فاصله ده؟ دا موږ دغه فاصله دا کور زموږ د ورور مې دی او دغه یې د ښکته بس یو کور فاصله لکه یو ګاونډ کې یو ګاونډ کې زما کور چې دی هغه ته ښکته دی. ښه د ماشوم چې مړ دی دی او د جینۍ کور کې لکه فاصله دونه فاصله نشته. او دا ویمه چې ستاسو دوی سره مړی ژوندی تګ راتګ ګوره مخکې نه؟ نه جي به څنګه به لکه خپله خوړه خپله څکله موږ څه هم نه وو. دا نه سړی ګاونډ کې اوسېږي که نه نو هغې یو بل کرزي راځي نو ماشومان زنانه داسې دا جینۍ چې کومه ده چې لور یې مړه در په ورور باندې زما لور وه ده دا ستا رشته دار مې دي خپل خلک مې دي غلطه را سره وکړه ډېره زیاته. دا ویمه چې کومه جینۍ مړه ده که نه نو ستاسو دې کره تګ راتګ به کېدو؟ نو بس خامخا ګاونډ دی که نه دا څو ساعته نه شم چې نه به راغلي او دا به خامخا دا جینۍ به موږ کره راغلي دوی کره به راغلي تا ته اوسه له دروغ وایم ایمان خوار وم. ګاونډ کې خامخا خلک ځي راځي نو او دا خو به د کلو ګاونډ دی دا خو به لاره کوسي ګرځي دا ګرځي که نه بلکل دا خبره دې ټیک وکړله. ښه نو جینۍ مړه شوه هلک هم مړ شو بیا د تورې بدنامې لکه زما په ورور یې بیا داسې دا وکړه. ښه نو بیا تاسو توره بدنامه نه منئ تاسو وایي موږ سره زیاتی دی که نه؟ ښه د دې څه وجه ده؟ نو بس جي موږ ته خو څه غږ نه دی کړی زموږ په تاسو څه شک دی جینۍ؟ ښه دی راته نه دي نه جي موږ ته چام څه خدای قرآن حق دی په بیا چې راواله لاس پرې ده एकदम چې موږ ته چام دغه نه دی کړی
چې استاد په ورته ما شک دی یا په تاسو مونږ خیر د انځام لګو مونږ سره فیصله تا کېنه ست کېنه خلک ورسه ول کوي کنه چې بیا نه مني بیا خلک اسک او چې سړی د درس نه واپس شي دا ټیسټ پې کړو ټیسټ مې سونه شو نه سم نه کنه نه مونږ ته خبره مشرته کوي شرطه نه ماته زه خو تر مو ماته به ویل چې دا مونږ پتا زو باندې شک مونږ سره کېنه چې مشرانو زه فیصله وکړم تاسو ته منظور مونږ ته منظور مونږ کتونکو دا وخت دغه الک کم چې وجلې شوی دی دغه مور ما سره موجوده ده دغه هغه سایت دغه الک چاچی ده د دوی سره هم څه خبرې کوم ورکه څنګه خیمه لیدلی دی راته وایي کنه ټیم سو څنګه چلو دا چهارشنبې پر ورځ خو لکه دغه واقعه وشوه د دوی ده او د زیارت پر ورځ ماسپښین ټیم کې لکه ماته داسې د وړو کې داسې د مالک کې داسې وړو خبره وکړه چې دا ستاسو په دوی باندې لکه دا کیس راوباسي لکه دغه کوي یې د باندې د چهارشنبې پر ورځ څه واقع شوې وه د چهارشنبې پر ورځ هم لکه داسې دغه واقعه وشوه چې د ځینې د مالک کې لکه د جینۍ چې کومه ونه لکه دا بیماره وه او دا لکه د ماشوم وشو دا بیا لکه مور بیا هغه ماشوم لکه دغه کو سیند ته غورځاو هغه بیا خلکو بیا لکه روچت کړی دی بیا نور خلکو روچت کړی دی هغې هم دی ورته وی چې لکه دا د ویښتو دغه غورځو ګوتې غورځو نو وړو ورپسې وردانګلي دي چې لکه دا ویښته دي چې موږ یې ځان له راواخلو موږ یې خرڅ کړو نو هغه بیا چې دی خلکو راواغشوي چې دا خو ماشوم دی نو بیا کور ته بوتلی دی نو بیا لکه بیا اسپتال ته هم بوتلی دی خو لکه ماشوم بیا یا بد شوي دی یا نه دی بد شوي دی خو لکه دې سیند ته غورځاو هغې نه چهارشنبې په ورځ دا واقع وشوه نو بس دا خبره لکه ډنډوره کېده زموږ خو دا کلي دغه شانتې چې دی که خبره نه پټېږي نو بس بیا هغه خبره کېدل د جینۍ نه تپوس وکړو چې لکه دا څوک دي نو دې ورته ډېر خلک ښولي دي داسې لکه چې یا ډېرې لکه داسې که نه دا خبرې ورته کولي دي خو لکه هغه داسې و چې لکه تاسو ته چا ووایي چې دې ورته ډېر خلک ښودلي دي دا لکه زموږ دا کلي چې دی دا موږ ټول خپل خلک یو نو لکه څوک موږ کره دوا له راځي څوک هغې کره دوا له ځي نو بس لکه د دې ځای نه خبرې هلته ځي او د هغه ځای نه خبرې دلته راځي لکه تا د چا نه واورېدل ما د چا نه واورېدل لکه دا ټولې خبرې لکه بس دغه شانتې خبرې دي که نه خو لکه رښتیا خبرې دي لکه دی کې دروغ خبرې نشته نو بیا د زیارت ستا زوی کله ووجلی شو د ما زوی د جمعې ورځ ماښام ټیم کې لکه د خالي په شپه باندې د جمعې ورځ لکه موږ خو دا وي چې ما د زوی ته دا ټیم کې وي داسې 2 بجو کې دی راغی د ګډانو نه د سرن له تلو پلار سره نو ما ورته وی چې دی راغی ما ورته روټۍ د خوړلې ده وي نو ما ورته زه زوی ته کېنه زه سره 2 خبرې کوم وی هغه وایم زه ورته وایم زویه زه تا نه تپوس کوم دا خبره به کېدای شي حجره جومات ته وځي نو وایم که تا له داسې که نه لکه حجره جومات کې قرآن قسم درکوي یا که پولیس ته خبره ووته یا چې ټس پړق درکوي دا ماشوم خو ډېر کچبانه و لکه دې لکه ولې ماشومان یریږي د ټس پړق نه او زه مور وم نو ما خامخا لکه ومې یارو لکه ما ورته ډېرې دغه خبرې وکړې تپوسونه مې ترې ډېر زیات ماشوم نه تپوس وکړه چې لکه ستا په دې کې څه کیمرا شته نو هغه څه نو ما ته یې ویل چې نه امي لکه زه بلکل صفا یم ما ورته لکه ډېر دغه وکړو خو لکه هغه ویل چې نه امي زه صفا یم په هر طرفه مې ترې لکه تپوس وکړو ما چې دې به داده شي ما ته خو لکه داسې خبره چې لکه هغه ما نه یو خبره هم نه پټوله لکه ماشومان و که نه نو لکه ماشومان خبره نه پټوي نو لکه بس دغه خبره ده نو چې دا دم درته نه شو نو تا خو دې نه مخکې اورېدل که نه چې لکه داسې زما په دې زوی باندې دوی ګوته اوچتوي نو بیا دې ده ته څه ونه وی چې یاره به د کلي نه جومات د دې ځای نه ووځه یا ځان ما ورته وی چې زویه لکه که ته خیر دی موږ خو مشران دلته کېږي وایم ترونه د شتې ټول شتې نو وایم خبره خو بخیر مشران کوي او وایم زه ته لاړ شه وایم چېرته که نه ډډې ته شه داسې مې د خور کور هم چېرته لرې دی داسې مې د ترور کور هم ما ورته زه هلته لاړ شم وي دغه دا نه امي ما کې شکر دی څه نشته ما کې هېڅ هم نشته لکه وي زه او بیا به زه غل راشم لکه هغه ماشوم و خو هوښیار و نو هغه وی چې لکه هسې نه که زه امي غل راشم نو زه ورته وایم چې نه غل ځکه نه راځي چې موږ خو نه ځو که نه مور پلار خو د موجوده شتې که نه دا وایم چې تاسو نه منئ که نه نو دوی وایم چې بیا په تاسو باندې دا دعوا ولې وکړه نو بس دا کېدای شي د دوی لکه داسې څه بل څه حسد په زړه کې و لکه دوی د دې د ترونو داسې کار کړو لکه دوی نشیان شانتېري که نه نو دوی زما د دې کور نه په روز کال لکه دا شیشې هم رانه پټوله دا مې ټوټګۍ ایښې وه بله نو دا خو بیا یو نه لله او دا بیا څه چلو شوي
او کمرې ته راغلو موږ دلته لکه بهر به وده کېدو وړي کې اوړي کې ګرمۍ ها، کې ها، نو کوټې ته ورغلو نو لکه ټي وي هم رانه وړو او هغه یې رانه وړو سي یې رانه وړې وه او یو یې رانه موبایل و دا چا د نه وړي دا د دوی یو د تره زوی و نوید و او یو لکه نښار و د دې جینۍ د تره زوی ترونه دي د جینۍ ترونو د نه د وړي جینۍ دي ترونه دي نو تاسو وایئ چې لکه دا موږ سره هغه یو دغه دی لکه روغ یې وکړله په حجره کې نو په دې دوی باندې لکه هغه دغه مې تاوان کړو هغه تاوان پې لکه هغوی راغلو که نه هغه دوی ومنو دوی ومنه ویې منه ویې وی چې ما کړي دي لس پنځلس ورځې جیل هم کړو نو ویې چې دا زور به درنه وباسم لکه زما دا مشر زوی دی نو اختشام یې نوم د دې پنډۍ کې هغه کې ټکسلا کې لکه د ماربلو دغه کې وي ویلډینګ کار کوي پکې لکه ستا بل زوی هم شته یو زوی مې بس مشر پاتې ښه یو د بل مشر هم دی هغه له واده کړی دی نه هغه هم بړکوټې دی هغه هم کچبانه دی بس داسې ده چې لکه 14-15 به هغه یو 14 پورې دغه شان ټیک ده دا جین دا مړی چا کړی دی دا لک پلار کړی د جینې پلار کړی دی د جینې رونو کړی دی چا کړی دی دا د جینې ترونو کړی دی ما خو درته چې دا لکه هغه د غلا کیس وکړه نو دی ترونه وو نو لکه دی لکه ویم ترونو دا مړي وکړي لکه وړومبي ډز زما د زوی نه وتېرې لکه وروستو دا یو ترې چې دی د دیازې هغه ښکته لاړه منډه یې کړې نو هغې بندارې په تنور روټۍ پخولې ورته چې څه چل دی چې پولیس راپسې شوي دي نو چې هغه کمرې ته ورغلی دی نو هغه پروینې چې ډزې کولې خو دې خوا شاهنواز زما په زوی باندې 3 ډزې کړې وې او وړومبۍ ډزې زما په زوی شوي دي زوی نه پسې بیا جینۍ ویشتې نو چې ډزې شوې او زه خاوند مې څنګه ورمنډه کړلې نو دې خوا نښار ولاړ و هغه ولې چغې ورکولې وي راپرېږې نه او دم مونږ ته ویې چې لکه اخوا لاړې لکه مونږ خو ویې چې زوی له لاړ شو که نه نو چې ویې چې اخوا لاړې نو لکه تاسو بیا مونږ اولو نو مونږ یې په خپو کې هم ډزې کولې په سر یې راله اوار ډزې کړي دي وایي ډزې په تاسو هم وکړې اوس دا ویمه جي ستا د خاوند باندې خو هم دغه ده که نه په هغه هم اف آی آر کټ شوی دی دا داسې اف آی آر دی دا خو دوی د جینۍ اف آی آر یادوي که نه چې لکه هغه نو لکه زما خاوند خو لکه دغه ټایم کې د ګډو نه راغلی دی ګډا که نه سرن نه راغلی دی نو چې اوس لکه دا جینۍ مونږه ویشته او مونږه دغه کوله نو دې خوا زما زوی چې لکه وړومبۍ لګېدلی دی مونږ سره خو وسله وم نه نو لکه زما زوی ولګېده نو مونږ به زوی هسپتال ته وړو او مونږ به جینۍ او دوی راته ووایي چې جینۍ په کور کې په کوټه کې وژلې شوې ده لاره کې نه ده جینۍ لکه کوټه کې د خپله کمره کې لکه دغه شوې ده او چې جینۍ یې وړله مردخانې ته نو هغه لکه چې دغه یې وکړو نو هغې 2 خویندو یې لکه دغه وکړو ورته رپوټ یې پرې وکړو په خپلو ترونو یې وکړو د جینۍ 2 خویندو د جینۍ 2 خویندو جینۍ لا ستا پکې وه جینۍ هم ویلي شو خو بس ویلي نه شو زحمت وکړي نو لکه دې 2 خویندو یې ورته ووي چې لکه زما خور چې ده نو دا هم لکه زما تره وویشته او هلته کې هغه ساده لک یم چې دی مې زما تره وویشته زما تره لکه دا د جینۍ خویندو چا له بیان ورکړی دا لکه دا پولیس لکه نه لکه چې دغه لکه نه چې رپوټ یې اخیسته چې لکه دغه یې بوتلل هسپتال ته چې بوتلل او بیا ستا خاوند باندې بیا یې دغه اف آی آر وکړو دا بیا داسې 10 بجو کې لاړه دوی دا ویشتل او داسې چې دا داسې 9:30 کې شوي دي دا اف آی آر داسې 8 بجو کې شوي دي د جینۍ دا بیان هم داسې 8 بجو کې شوي دي او بیا مور یې بیا 10 بجې ورته بیا لکه د لیورونو وي چې لکه موږ به تا له خاوند دلو او لکه دغه به یې کودله ختم به یې کودله نو بس بیا په دغه یره باندې دا بیا لاړه نه د جینۍ مور ته چا وی چې خاوند له ولو لیورونو ورته رنګ وکړو چې موږ د جینۍ ترونو ورته ووي چې لکه زمونږ نوم به نه اخلي نه نو ولې خاوند وله ولیشتو نو بس لکه یره پې تېروله که نه هغې ته یې وي چې که زمونږ نوم دې واخیستې دا کار مونږ کړی دی نو بیا به له خاوند مړ کوو بیا به له خاوند مړ کوو دمکي یې ورکړله دمکي یې ورکوله اوس موږ له هم دمکیانې راکوي تاسو له څه دمکي درکوي نو موږ له دمکیانې دغه راولېږي چې لکه موږ به دا رور مړ کړو او لکه پوډري دي دغه نشهیي دي که نه د جینۍ پلار نشهیي دی نو لکه دعوه به لکه ستا په خاوند باندې وي نو په تاسو خو یو اف آی آر لړی شوی دی که نه بل هم د باندې نو بس بل به هم را باندې خامخا کوي لکه خامخا بس څه خبرو چې اوس ولې به داسې کوي صحیح ده